محترم څنګه چې تاسو په علم کې ده چې د رمضان المبارک اخیرنۍ عشره را ډېر مسلمانان اعتکاف ته ناست دي. د ټول نه اول دا خبره پیژندل ضروري چې اعتکاف دا په درې قسمه دی. یو اعتکاف دا واجب دی، دویم اعتکاف دا سنت موقت علی الکفایه دی، او دریم اعتکاف دا نفلی اعتکاف دی. اعتکاف وی ستا په جمعات کې د اعتکاف په نیت ایثارېدو ته اعتکاف دا وی. یو سړی د اعتکاف نیت وکړي په جمعات کې او د الله رب کریم ذکر اذکار کوي، د قرآن کریم تلاوت کوي، د مانځه کې مشغولی، د په نوافلو کې مشغولی او نیت د اعتکاف وکړي، بس دا اعتکاف دی. د اعتکاف په نیت جمعات کې ایثارېدو ته اعتکاف دا وی. واجب هغه اعتکاف دی چې سړی نظر منی منخته وکړي چې مطلب که زما راکار وشو نو زه به اعتکاف کوم، دومره ورځې اعتکاف په ما باندې لازم شو. یا بغیر د کار نه یو سړی ووایي چې په ما باندې دومره ورځې اعتکاف دا لازم شو، دومره ورځې اعتکاف به زه کوم. به دا اعتکاف دا واجب دی. دا انسان به خامخا دومره ورځې اعتکاف دا کوي، بیا کوي نه کوي ګناهګار دی، مجرم دی. دویم اعتکاف دا سنت موقت علی الکفایه دی چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادتو چې د رمضان المبارک په اخرنۍ عشره کې به اعتکاف دا کو. نو دا اعتکاف کچري د کلی نه د محلې نه یو قسم اعتکاف تکینی نو ټول محلې والا د ټول کلی والو غاړه چې کوم دی د ازادیږي، او کچرته یو قسم دا اعتکاف تکیننی نو ټول کلی والا ټول محلې والا دا مجرمین دي، ګناهګار دي. دریم اعتکاف دا نفلی دی. نفلی اعتکاف د فار عزتمندو سو وخت او د ورځو سو مقدار دا نشته دی. خوا که یو انسان د ټول عمر د اعتکاف نیت وکړي نو بیا هم صحیح ده، لیکن په کموالي کې اختلاف دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې د یوې ورځې نه کم اعتکاف دا صحیح نه دی. خو د امام محمد رحمت الله علیه په نیز باندې لږ اعتکاف هم دا صحیح دی او جایز دی. مفتابهی قول د امام محمد رحمت الله علیه دی. د دې وجه نه علما وایي یو سړی جمعات ته د مانځه دپاره راځي، دا د نیت د اعتکاف وکړي تر څو چې دا انسان په مانځه کې مشغوله دی، ذکر و اذکار کوي، د قرآن کریم تلاوت کوي، څومره وخت چې دی په عبادت د الله تعالی کې په جمعات کې تېروي نو دته به د اعتکاف هغه اجر او ثواب دا په مفتو کې دا ملاویږي. نو عزتمندو چې موږ او تاسو د اعتکاف نیت دا کوو د الله تبارک و تعالی فکور کې، او اعتکاف ته موږ او تاسو کوو کینو. بیا عزتمندو د نارینو دپاره ټول نه بهترین ځای دا چې کوم دی د مکې مکرمې جماعت دی، بیا مدینه منوره را، بیا بیت المقدس دی، بیا جامعه مسجد دی کوم چې د ښار غټ جماعت وي، او د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا د خپل کلي او د محلي جماعت دی. خو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت کې دا هم شرط دی چې کوم سړی دا مسنون اعتکاف دا کوي نو په هغه جماعت کې به کوي چې په هغې کې 5 وخته د جمع لمونځ دا ادا کېږي. د صاحبینو په نسبت باندې د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمت الله علیه په نسبت باندې شرعي جماعت دا کافي دی. بل عزتمندو نارینه دا په جماعت کې اعتکاف کوي او زنانه دا په کورونو کې اعتکاف دا کوي. زنانو دپاره بهترین دی لفردی دی هر هغه ځایونه چې زنانو د مونځ دپاره خاص کړي جوړ کړي او په هغې کې هغې خپل مونځونه ادا کوي، غوره دا چې په هغه ځای کې اعتکاف دا وکړي. که چېرې د مونځونو دپاره یې ځای نه دا وقف کړی، نه خاص کړی، نو بیا چې کوم دی عزتمندو کولی شي چې په کمره کې هغې چې کوم دی د اعتکاف دپاره یو ځای خاص کړي او په هغه ځای کې دې څه وکړي اعتکاف دا وکړي. اوس عزتمندو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې معتکف
که دا اعتکاف د واجب وي او که دا اعتکاف دا سنت وي. که چرې دی په دغه دواړو صورتونو کې که چېرې دی واجب اعتکاف کوي، دی سنت اعتکاف کوي او لږ وخت د فارم دی چې کوم دی د جومات نه بلا ضرورت بهر راووته، نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په دې راوتو سره د انسان اعتکاف دا ماتیږي، که د ده راوتل دا قصدن وي او که سهون وي، که په هیرس وي. او د صاحبینو په نسبت باندې د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمت الله علیه په نسبت باندې دی وایي چې د نیمې ورځې نه زیات وخت یې بهر دا تیر کړ نو په دې سره د انسان اعتکاف دا ماتیږي، ختمیږي. احتیاط په دې کې د عدتمندو چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې قول باندې عمل دا وشي. لہذا بلا ضرورت یو منټم د جماعت نه بهر راوتو سره د انسان اعتکاف دا د منځ دی اعتکاف دا خرابېږي. نو معتکفین دی بلا ضرورت د خپلو اعتکاف د ځایونو نه د جماعتونو نه بهر راوځي، دا نه دی نه د اجتناب دا وکړي. دا بهترین عمل د الله تبارک وتعالی په ډېر لوی اجر ثواب دا د خپل بنده ته ورکوي. نو داسې عمل انسان نه ونشي چې په هغې سره د عظیم اجر او ثواب نه انسان دا محرومه کیږي او د هغې نه چې کوم دا لوی خیر نه او د هغې برکاتو نه او د رحمتونو نه انسان محرومه پاتې نشي. د اعتکاف په دوران کې عدتمندو دنیاوي خبرې به د انسان نه کوي، چېرې دنیاوي له لعب کې او خبرو اترو کې دا انسان مشغول وي مصروف وي. لہذا انسان په دې کې د الله تبارک وتعالی عبادت دا کوي، د الله رب کریم عبادت به کوي، ذکر اذکار به کوي، د قرآن کریم تلاوت به کوي. او بل عدتمندو د معتکف هر یو کیفیت د عبادت دی، کده ذکر اذکار کوي، کده تلاوت کوي، کده نوافل کوي، دا خو خپل عبادت دی. کچری دی اوده شي خوب کوي، دا خوب هم په عبادت کې حسابېږي. خو د یوې خبرې خیال ساتل دا پکار دي چې خاموش کېناستل په دې عرض باندې چې دا عبادت دی نو دا مکروه عمل دی، د دې نظام ساتل دا پکار دي. انسان به هسې نه کینی چې د خاموش کینی چف کینی. لہذا که چېرې د قرآن تلاوت نه کوي، مانځه کې نه مشغوله، نو بیا کم از کم انسان له ذکر کول دا پکار چې د الله رب کریم ذکر او اذکار دا انسان دا وکړي. نو موږ او تاسو له عدتمندو پکار دي چې د اعتکاف د آدابو خیال وساتو، د جماعتونو خیال وساتو. نو موږ او تاسو به د عظیم اجر او ثواب نه برخمن دا وګرځو. الله تبارک وتعالى بالسو كلمات ومنغو تاسو د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.